ویریږئ د رسول نه ویریږئ ای د مور راوړو ای د مور بچو مه کوئ دا کارونه مه کوئ دا کیسې مه کوئ د وقار د مرګ پسې دا څه داسې پېښه راغلې وه چې دا تره زامن راپاڅېد او دا وقار یې د واده نه 2 ورځې مخکې وویشتو الله نه دونه ویریږي چې دا به فیکا تا به غوسې کېده تا به نکاح تړلی کېده تا ویناګانې به اوس ګرځېدې او نن ورکره دا ماتم ورکره نن جوړ دی او چې هلته نه څنګه راغلو نو به دوی ورته په لاره کې ولاړو دواړه وروڼه دواړو وویشتو بیا یو ډز به دې ویشتې وو د خدای سالمه مرګ دې ورپورې و نو بچه وی به نېټه به مرستو کړې وه مونږ شپې چې دا ورور راته روټۍ کړې وه د اخرې شپې ملاقات شوي او چې کله کور ته تلم دې ما نه 2 پپې واخیستې رامانې ګرانې ما ته څه پته چې دا به ما سره نه میلاوېږي نو سره وواته ډزې وویشتو ظلم یې راسره وکړو وړوکی ماشوم مې دومره خوشحاله و دې واده ته او دا کمره د اخرې سره ما دا ګېټونه رنګ کړي ما دا فرش مې ولا اچولی دا زما اخرې ملاقات به د سره کار کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د هغه رب چې ډیر بخونکی مهربانه ذات دی دوستانو الله تعالی چې موږ ته کوم په دې معاشره کې کوم په دې دنیا کې موږ ته یو کوم مقام را کړی موږ یې پیدا کړي نو موږ سره د خوږې رښتې هم پیدا کړي دي هغه رښتې د دې غرض دپاره چې زمونږ په خپلو کې یو څه بل سره په سخته کې ودرېږو یو بل سره مشکلات چې کوم راځي هغې کې ودرېږو د دې دپاره د رور د تره د ماما زوی د تره زوی د دې ټولو دا رښتې چې دا ډېرې زیاتې جوړې او ډېرې زیاتې خوندورې یې خو زمونږ د پښتو معاشره یو داسې بې حده حد ته پرېوتې ده چې لکه دا ما سره دا کوم د مشران ولاړ دي دا والد صاحب د وقار ولاړ دی په دې کور کې نن 12 جون دی او په 14 جون باندې د وقار ډولۍ به دې کور ته راتله هغه به سیره په دې خپلو تندي باندې ایږدله ګاډی به یې وله سجاو کړی و ګرانو کتونکو زه به تاسو ته یو ساعت پس هغه کمره مو ښیم چې کوم هغه د ناوې دپاره جوړه شوې ده دې کور کې ډېر زیات غم دی دې کور کې ډېر زیات دردېدلي دي ما سره دا نیاګانې ناستې دي دوی سره به هم زه خبرې کوم تفصیلا چې د وقار خو ډېر غټ خواهش و السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام کاکا ول راته دا ووایه چې دا د وقار د مرګ پسې دا څه داسې پېښه راغلې وه چې دا تره زامن راپاڅېد او دا وقار یې د واده نه 2 ورځې مخکې وویشتو زمونږ روغه شوې وه چې د دوی سره زمونږ مخکې لانجه راغلې وه په روغه کې دی مونږ نه خوږ شوی په ډزو کې زخمي شوی 324 کې چې مونږ هم جیلو خوړو دوی هم جیلو خوړو پای کې ولې مونږ کور ورکو کم کور چې دی مونږ نه نیولی و دا 32 लाख روپو کور هغه مو دله ورکو ما وی چې دا شر ختم شي مونږ دلته رالو چې دلته رالو دا لږ د روغې د پاسې هغه ورځ هلته تلو کې کمره کې فټینګ کولو هغه زمونږ ګاونډي فټینګ والا دی هغه پسې لاړو او چې هلته نه څنګه رالو نو به دوی ورته په لاره کې ولاړو دواړه وروڼه دواړو وویشتو بیا یو ډز به دې ویشتې وو د خدای سالمه مرګ دې ورپورې و نو بچه وی به نېټه به مرستو کړې وه نو سره وواته ډزې وویشتو ظلم یې راسره وکړو وړوکی ماشوم مې دومره خوشحاله و دې واده ته الله دې موږ صبر راکړي کاکا الله دې تعالی صبر درکړي دا ووایه چې دا وقار خو تا سره هم غم هر یو درد به تا سره شریک کولو وه دې واده ته خو د هغه ډېرې سترګې وي دا خپل دا تره زامن خو داسې مثال که د یو پلار یو اولاد یو نور یې تره زامن زیات دي نو هغې ترونه ویه دا څنګه راپاڅېږي او بیا لکه دا مرګ راسره وکړي جرګې د پاسې راسره ظلم وکړه جرګه شوې ده مراد اکمل صاحب زمونږ روغه کړې وه په عدالت کې فیصله شوې کور موږ دی لیدی ته ورکړو دې د وجې چې دا هلکان د شر نه محفوظ شي د جرګې د پاسه موږ سره هماغه کار وکړه لکه خواتلې وه لکه یې راوستو کاریګر او دلته دواړه وروڼه ورته د خپل ور ترې وویشتو کاکا دا ووایه وقار ته د واده تیارۍ نه څه کړې وي ویناګانې خو به تا ډېر لرې لرې پورې کړي مار دیګي والا ته به دې ویلي جنج والا ته به دې ویلي نور خپلوان به دې خبر کړي ټول رالل خو مخکې رالل دا دي راغلي دي خو 3 ورځې مخکې رالل په غم یې رالل دوی به سبا راتلل نن نکاح او سهارلی جنګ یو
دا کمرې دا کار سمونه قرضدار کې موږ چې دا مونږ به یو ساعت په زو کمرې کې به انشاءالله زه هلته به هم تاسو سره خبرې کوم صحیح دی ما سره به هغه هم درد ځکه شریکې یا صحیح دی چې تاسو خو لکه هغه زمونږ د قانون واکدار چې کوم دي کوم چې د وردی واکدار دي څه هغې دپاره مې انصاف هغې ته تللی د وي انصاف غواړم هلته مخکې مې مې انصاف غوښتل ته تللی انصاف خو ماته تا ته نه انصاف میلاو نه دی شوی میلاو شوی دلته به زو د خپل دا غم دا به دې درکوونکو ته د خلکو ته به دا ښیم چې زمونږ دا معاشره انتهایی بې حسه شوې ده نه په رور نه په ترز وي نه په ماماز وي په چا باندې اعتبار نه دی پاتې لکه دا خو یو خوشحالي او موقع وي او خوشحالي خو هغه کې شریکېږي سړی چې لکه ستا تره زوی به راځي تا ته به نګریزې راوړي تا ته به ډولی جوړوي تا ته به کور کمره سینګار کوي نو دا خو لکه عجیبه کار شو چې دا به اوس ځي او ته به دې له کفن به راوړي یا به دې ښخ کړی وي ډېر درد به یا ما ته په خپله ووایي زه ورته د واده یم چې زما پلار تاسو له څنګه ودونه کړي دي ته تش راشه خو زما واده له به پیژانه راځې ما یې ووایه ورته دوی چې کوم ملګري ټولو ته ووایه دی به خپلو ملګرو ته ووایي زما به خپل ملګري ستا خپل ملګري ټولو ته دعوتونه وکړي ډېرو ته هم ټلیفونونه کړي کارډ ماډم نو چاپ کړی د لانجه را باندې تېره شوي وه نو لږ وسمدونه نو بس مې خپل خپلوانو ته ټولو ته پته په ټلیفون هم ډېرو ته وینا کړې وه څه پاتې وو بس ویلم چې دا واقع پکې د بوت په ورځ راغله په 9 تاریخ ماښام ماسخوتن 8 بجې دی ویښتو زه د مورکۍ سره لږ خبرو کوشش کوم چې دیو څه وایي او دا څه شو دا څومره وخت نه دا سلسله روانه وه دا د پاسه یو نیم کال نه پس دا روانه ده د دې دا سلسله که نه د دې دا سلسله روانه ده خو دې بیا تو مې نه دي کړي خپلو کې بس خپلې سره روغه وکړه چې بس ته بچي بس دی به داسې ځم دی به داسې ځي بس دغه معامله شوې ده بچیه بیا خو نه یو څه خبره نه دي د خولې نه څه خبره وتې ده او نه بس د هغې وروڼه او دغه د خدای پوهېږي چې هغې په وروڼو کې هر څوک خو د دې غریبانانو په وړه کې سړي نیاګی دا خو لکه تاسو خپلو کې خپلوان هم یې چې کله دا سړي د یو بل خبره مبره ونه مني نو بعض اوقات بیا د مشرانو ښځو ته خلک راشي چې یاره مطلب ته لاړ شه او دغه ته زاري او منت ورته وکړه چې لږ کلار شي چې دا زمونږ دا واده کم از کم چې دا په خیر خیرې سره وشي دونه خو جنجال نه خو نو خبر کړه چې دا جنجال به پکې راپېښېږي مونږ به توبه ځو بالله په خپلو نه چې په دغه به ورته ورپرېوتي وو نور هم بیا هم د قرآن په دغه به ورته قرآن به هم ورته ایښلی بیا به هم ورته ایښلی چې ګورې پام کوئ د الله او د رسول نه ویرېږي د خپل بچي یې او دا ویې ویله ده تا په دا غونډه کړې بله په منډه منډه دې پلار ورته وایي چې هلکه مه ځه په منډه منډه باندې او دې په منډه منډه پلاره به یې پرېږدي دا کار دی چې خلای شي هلته به د ودونو وینا وکړه ده ورته ویلې زه به ورته وکړم که نه راځه ته کښېنه نه ولې زه به ورته نه کوم زه خو ما له خوشحالۍ ساعت نه رسېږي بس دغه خبرې وي او یو خبره منځ کې څه نه دي راغلي هېڅ خبره نه ده راغلې منځ کې د دې تو بیا نه دي راغلي بس په پټه ښه نو ته خدای په پټه وکړه دا ګوزار ته په پټه وکړو پلار سره تاسو سره چې ما کومې خبرې وکړي د دې نه ظاهرېږي چې لکه دا واده ډېر زیات په خوشحالۍ او د هغه ول ډېر زیات انتظار و څه تیاری نه هغه کړې وې مورکۍ تا سره هغې څه داسې ویلي چې مطلب ماله دا وکړئ ماله دا وکړئ بس دغه وکړي بس هغه په خپل غریب په خپل دغه کول نو غریبانان ښځې بس هلک ولګیا او ځان ته یې ټوکه برابروله بس ځان له مورکۍ هغه ناوې سره به تاسو میلاو شوي د هغې په څه صورت حال بس هغه دغه صورت حال چې یو قسم حال کې هغه د هغې ونه خویلې بس چې دا چې په جامې نه وسه که دا په بل چا که دا په بل چې وویستو په دې وویستو نو د هغې هم تهمت دی هغې هم تهمتدارې شو که نه هغې به چې دا څنګه چل دی چې دا لکه دغه دا خلک چې دا جوړی نه دي ویشتي په موټر کې نه دي ویشتي الله دې تاسو له صبر درکړي او د صبر دامن به نه پرېږدو بدی نه کېږي کله په دې دشمنۍ کې چې داسې صورت حال شي که نه چې کله بدي شي نو د بدۍ دوران کې د سړي ته پیله خپل ځان ډېر زیات مضبوط ښکاري بیا ورو ورو چې کله وخت تېرېږي دنه یو لاړ شي بل لاړ شي بل لاړ شي اخره کې دته دا پیمانتیا وشي چې مطلب دا ما چې کوم کار کړی و حقیقت کې دا ما غلط کړی و زو به او مورکۍ ما سره لاړ شي چې د ناوې ته تاسو په خپله به بازار ته به هم تلي ما ته وښیه چې لکه هغې ته هم څه څه اغوښتي وو اکثر ناوې دا خواهش کوي چې یاره ما ته دا واله ما ته دا واله ما له کمره داسې جوړ کړه ما سره دلته یو 2 منټو لاړ شي مورکۍ هلته لږ دا صندوق راله وښیي دا دغه راله وښیي چې زه دې خلکو ته وښیم چې د چا خونې مه ورانوئ چا سره ظلم زیاتې مه کوئ لکه راځئ مورکۍ من راځه راشه دا هلک ویش دی ویش دا د هلک دی او د جینۍ مو کور به څه کړي نو هغه به هغې څه کوي یو څه هغه په ډېر رانونه لکه هغه به څه کوي دا څه ګوره دا وګوره دا وګوره
بچا په ډېر نیش کې راغونډی ډېره په نیش کې راغونډی ورکه دا دی ولا شرط راغشتي وو ناپونه به تا به اغشتي وو جنۍ دی به دا مور به غریبه ورسره بس تا دې مور غریبې راغېستې دي بس نو امر خو موږ بوډاګانې یو موږ خو دومره زور نه لرو بس نن سبا پیاچان خو د هلکانو دي او د جینکو دي چې بس څه کوي هغه کوي بیا موږ به پکې مورکه تاسو خو پخواني وخت نه راغلي یې ظاهره خبره ده شپېته اویا کاله تاسو ژوند به تېر کړی پخواني خو ډېر خوږ وخت و لکه زه به دا ووایم اوس والله هغه وخت نشته دی چې اوس بس په خپل تور کار کوي نو د خپلې مرضۍ خاوندان دي د جینۍ کور کې چې موږ د خپلې مرضۍ خاوندان دي که هلک دی هم د خپلې دغه دی خو بس د خپل ځان ته کور آبادول چې بس ځان ته خپل کور آبادوم بس خپله یو خوشحالي کوم قدرمنو پښتنو ورونو دا هغه کمره ده چې دلته به وقار خپله آینده زندگی دلته مکملوله او دا هغه د بنارسۍ هغه جوړه ده چې هغه نامې به اغوسته دا مورکۍ ما سره ولاړه ده الله نه دونه ویریږي چې دا به فکر تا به اغوستی کېده تا به نکاح تړلی کېده تا ویناګانې به اوس ګرځېدې او نن ورکره دا ماتم ورکره نن جوړ دی وګورئ د الله نه ویریږئ د رسول نه ویریږئ ای د مور راوړو ای د مور بچو مه کوئ دا کارونه مه کوئ دا کیسې مه کوئ هغه به الله شهیدي ورکړي وي خو تاسو به ډېر دکه د سپي ژوند تېروئ او ګرځئ به تاسو به سوړې سوړې کېږئ دا د وقار یو ډیر جوخ ملګری دی او زه د سره یو دوه خبرو کوشش کوم یقینا دی ډیر زیات په غم کې دی په درد کې دی او دا کمره وسره تاسو یو ځای جوړه کړې وای یقینا چې د چا واده وي هغه زیاتره خپل لګیا وي خپل کوشش کوي تاسو نه به پکې مدد غوښتو چې مطلب ما سره دا کار وکړه پلیستر را سره وکړه پکې را سره پکې ولګو ډبل بیډ پکې را سره سیټ کا سنگار میز را سره سیټ کا لاندې په دې فرش دی وسره چولیو کله نه دی وسره اخرنه ملاقات شوی و موږ شپې شیدارو راته روټۍ کړې وه د اخرې شپې ملاقات شوی او چې کله کور ته تلم دې مانه دوه پپې واخیستې رامانې ګرانې ما ته څه پته چې دا به ما سره نه میلاوېږي او دا کمره د اخرې سره ما دا ګېټونه رنګ کړي ما دا فرش مې ولا اچولی دا زما اخرې ملاقات به د سره کار کې دا کله چې د واده نیټه کې خو سره شي اکثر خلک چې څوک چا زړه نه جوختي هغه ته وایي چې مطلب زما 10 ورځې 20 ورځې یا میاشت پس واده دی دا زیری امتا ته درکړی و هغه چې مطلب زما واده دی څه د سره هغه داسې د خوشحالۍ اظهارونه تا سره کړي وه زه مازدیګر کار نه ستړی رالم نو ما ته رالو ور وډبلو زه ووتم ما ته وایي یاره وایي واده نیټه ناکړم الله به وکړي نو ما ته یې ګپ لګوم زما وشو نو ما غاړه ورکړه نو ما ته یې بوتل راواغوستو موږ لاړو ټون کې کېناستو موږ سره نږدې ټون دی خوشحاله و ډېر زیات خوشحاله د خوشحالۍ نه غریب ما ته هلته په پټه ژړا شو ما زه در سره ولاړم زه دې ملګری یم غریب د واده بیا وقار نه څنګه خبر شوې چې مطلب داسې وشوته علاقه کې وې چېرته وې زه کار نه ستړی رالم او کور کې ناست وم دا هم کار نه ستړی رالی او پکې ته ناست وم او مور مې ناسته او دوی له موږ ته کور ته 70 رالو مورکۍ مې د دوی مور نو وایي خورې زموږ واده له راشئ نور څوک زموږ نشته مور مې تېسې ده خورې زه به درځم او چې څنګه دوی ورنوتو 15 منټه تېر شو مشر ورننوتو وایي کار چا ویشتو ما نه دی مړه هغه څوک چا ویشتی دی کونه مې خپل بې خپې منډې والي دي چې دې کوڅې ته رالم یو خو بل بس الله دې تعالی صبر درکړي او الله تعالی حوصله درکړي ګرانو کتونکو دا لمحات چې دي دا ډېر زیات د غم دي ډېر زیات د درد دي مونږ به کوشش هم کوو د کاکا سره مونږ دا خبرې هم کې چې لکه زه د انصاف د حصول لپاره تاڼې تم تللی وم درخواستونه مې هم ورکړي وو چې مطلب زما روغه مو شوه ما په روغه کې خپل هغه کور هم بیلودو دوی له مې ورکو په ننواتو کې چې دا والی زما د ګریوانه لاس وباسئ او هغه ګریوان لاس نن چې دی هغه په وینو باندې سور شو او مونږ به ځو د پولیس افسرانو سره ډي اس پي سره یا متعلقه ایس ایچ او سره هغوی سره به هم خبرې کوو چې آیا د دیو د هغه درخواستونو مدعا ولې نه ده شوې او اوس دیو دا کاکا لږ راشي تاسو اخرنی د پولیس نه څه مطالبه زما سی سی پي سي نه دا مطالبه ده چې پیله را سره مدد نه یې کړی هغه کور خو رانه لاړو هغه مونږ په ننواتو کې ورکړو خو اوس خو زموږ مدد وکړي که نه مونږ سره خو اوس ظلم شوی دی ما ماشوم دوی بې ګناه بې خطا بیا چې د ویشتون یو ډز به د ویشي نو اوته ډزو ته ساچه تو بچه وی به خدای به خیر کړی نو موږ سره ډېر ظلم شوی ما ته د انصاف میلو شو
کاکا داسې دیو پیله تا ته چېرته داسې ویلي چې یاره که مطلب دا تا ما اډرس کړي د دې به درنه بدللم که نه دا زړه یې په زړه کې دغه پرته وه روغ یې د پاسه ځکه تاسو په قرآن لاسي چې روغ وشوه نو بس خبره ختمه شوه که نه دې کې خلک مړي بخي او تعالی مونږ دا کور د 32 لاک روپو ته چې نه یې سودا لکې څه ځکه درکړه چې دا شر ختم شي هغې باوجود هم بیا داسې کار وکړو نو بیا به داسې نه کولو دا بل به دې رانه اغشتی خو هلک خو به دې راله نه ویشتو که نه نو هغه ځواني یې خاورې یې کراله د دیو دا اوښکې به هله وچیږي او دا به هله هغه ته میلاویږي چې کله دته پوره انصاف میلاو شي انصاف په څنګه میلاویږي چې دا ملزم ونیولی شي او دا د جیل سلاخو دپاره شاته واستولی شي یقینا دا در ډیر زیات غمجن دی ډیر زیات دردناک دی مونږ بیا هم یو مطالبه کوو چې د دیو قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړي شي